بس دومره حد پورې چې موږ مسلمانان یو. نور تر اوسه پورې د مسلمان سمجھ کې دا ناراضي چې د قرآن ته وخت ورکول غواړي، د قرآن زده کول غواړي، په دې قرآن ځان پوهول غواړي، دا قرآن په خپل ځان باندې، په خپل معاشره باندې، په خپل عدالتونو باندې، په خپل بازار باندې، په خپل ژوند او زندګۍ باندې د نافذ کول غواړي. تر اوسه پورې مسلمان ذهني تور دې ته نه دی تیار. دیو جن محترمو چې کله دا تعلق کمزورې شو، هغې نه پس په موږ او تاسو باندې مغلوبیت مظلومیت مو نن من حیث القوم تاسو ګوري مسلمان کمزور دی، مشکلاتو شکار دی. وجه د الله د دین او قرآن سره تعلق کمزوري کېدل دي. موږ ته خلک وایي د مغرب نه متاثره دانشوران او مفکرین و یره د مسلمان د مظلومیت او د کمزوري وجه دا ده چې موږ سره ټکنالوژي نشته. دا محترم وجه غلط دی. یو د مسلمان ذهن دی، یو د کافر ذهن دی. یہ تیرو ورځو کې ما ته یو ویډیو چاره ولېږل دی انګریزانو جوړ کړی. یو ملګري ما ته وی د قیامت علامات چې کوم دي په دې حوالې سره یهود لګیا دي تیاری کوي. مثلا غټو علاماتو کې یو دا ده چې دجال به راځي، دابة الارض به راځي. هغوی لګیا دي دې وخت کې د ټکنالوژي ایجاد کوي چې موږ به د دابة الارض مقابله څنګه کوو، موږ به د دجال ملګرتیا څنګه کوو. اوس د هغه خلکو په ذهن کې مادیات ناست دي، هغوی ته دا پته نشته دی. دا جاپان تاسو کتلی و چې د یو زلزله ورباندې 18 سکنډه تېره شوې وه، د هغوی د 400 کالو هغه ټول عرصې په ځمکه رانیستلي. د کافر نظر په دې باندې وي. محترمو د مسلمان د کمزورۍ او د ذلت وجه هغه صرف دغه نه ده چې مسلمان ټکنالوژي نه ده حاصل کړي. ورنه تاسو وګورئ صحابه کرامو سره ټکنالوژي نه وه. قیصر او کسرا د هغه زمانې سوپر پاورونه وو. لکه نن سبا چې روس او امریکا دي، د وخت دغه سوپر پاورونه الله د صحابه کرامو خبو ته راوستي وو. لکه تاریخ د صحابه وګوره، د وخت دغه مغروره کافران، دغه بدماشان کافران، دغه جابران کافران قسم دې دې زما او ستا مشرانو صحابه کرامو ته ټیکس او جزیه ورکړې ده. نن چې زمونږ تعلق کمزور شو، په مونږ باندې غالب شو، مونږ کمزور شو. او دغه فلسفه قرآن راخولې ده ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون. مسلمانانو عزت د الله په دین کې ده، په قرآن کې ده. عزت په مادیاتو کې نشته ده، عزت په اسبابو کې نشته ده. الله فرمایي د منافقانو په ذهن کې دا فلسفه نه راځي. او 1400 کاله مخکې الله مونږ او تاسو د ضمانت راکړی دی. الله د قرآن نن هم ګواه دی ورباندې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تاسو په دنیا باندې غالب یئ، تاسو په دنیا باندې حکمرانی کوئ، تاسو په دنیا باندې فتح زندگی تیروي. لیکن شرط دا دی ان کنتم مؤمنین، د قرآن سره هم تعلق خېستوي، په دین سره هم تعلق خېستوي، دغه قرآن هم په ځان باندې حاکم کړی، دغه قرآن لاندې به تاسو زندگی تیروي. که کله خبره دغه سوا بیا د رب ضمانت دغه دا دی، د قرآن گواهی دا ده تاسو به په پوره دنیا باندې حکمرانی کوئ، غالب به په دنیا باندې. او محترمو دغه علما دغه قاریان د مونږ او تاسو دقې طرح ولي د مدرسې، او دا یقینا زمونږ او تاسو خیرخواهان دي د علما قاریان د مدرسو. نن تاسو ګورئ د تاسو بچو خدمتونه کړي دي. هسې کله خو یوې خبرې ته سوچ وکړئ، د یو چا بچی وي تکلیف یې ور باندې، یو څوک درله دغه بچی د تکلیف نه بچ کړي، مونږ او تاسو څومره شکریا ادا کوو احسان مو. لیکن سوچ هم کړی دی را روانه تباهي ډېره لویه تباهي د حدیث کې راځي د سترو کې به اوښکې ختمې شي، د دننه به وینې را شروع شوي دي. د علما قاریان دا زمونږ او ستاسو بچي د دغه را روانې تباهۍ نه بچ کوي، د دغه مشکل نه بچ کوي، د دغه مصیبت نه بچ کوي. دا زمونږ او ستاسو اصل خیرخواهان دي. او یقینا دې خلکو زمونږ ستاسو د اولاد د سبا دپاره خپل نن قربان کړی دی. هسې کم قاري صاحب مولوي صاحب چې ستا بچو ته دلته سبق ورښیي 150 بچي درته تربیت کوي، ستا څه خیال دی دغه عالم قاري دا که کاروبار کې تجارت کې دا نشي کولی، ځان ته به 1-2 لک روپۍ ګټي او دی دلته ناست په 12,000 روپۍ باندې ګزاره کوي. د وخت دغه مشکلات برداشت کړي. دا زما او ستا د تهذیب د ژوندي ساتلو دپاره، زما او ستا د دین د ژوندي ساتلو دپاره دغه خلک زمونږ او ستاسو خیرخواهان دي.
او یقین وکړئ نن پوره دنیا کفر هغه زمونږ او ستاسو هغوی د بېدینۍ خورولو هر ممکن کوشش کوي، هر ممکن د هغوی مخه کې رکاوټ دا مدرسې دي، دا درسګاهونه دي، دا علما دي. دا مه کمزوري کوئ، دا چا ته کمزوري کولو ته مه ورکوئ. دا که کمزوري شو بیا هم را روان نسل ایمان نه پیژني، اسلام به نه پیژني، قرآن به نه پیژني، حیا به نه پیژني، غیرت به نه پیژني. دغه مدرسې کوي دا هر څه په معاشره کې موجود وي انشاءالله، لیکن که دغه مدرسې ختم شوې، دا درسګاهونه ختم شو، دغه علما ختم شو، بیا به را روان نسل له دې هر څه سره ناشنا شي. محترم د دې وجې نه زموږ او ستاسو ذمهداري ده چې دغه مدرسو سره ملګرتیا وکړو. دا درسګاهونه د واړه واړه درسګاهونه دي نه الله ډېر خیر خوروي. د کفر مخې ته دا رکاوټ دي، د بېدینۍ مخې ته دغه رکاوټ دي. ستاسو بچو ته دین ورښئ، حیا ورښئ، غیرت ورښئ، ایمان ورښئ. د دې وجې نه زموږ او ستاسو ذمهداري ده چې د دغې مدرسو سره ملګرتیا وکړو، د دوی سره تعاون وکړو، د دغه علماو ملاتړ وکړو. کوو به که نه انشاءالله؟ کوو به انشاءالله؟ لږ په زوره انشاءالله ووایئ. نن ټول ملګري د عزم وکړي چې موږ خپل دین دپاره، د خپل تهذیب د حفاظت دپاره هر قرباني ورکړو. تاسو د یورپ معاشره لږ مطالعه کوئ، دغه یهود او نصارا په باطل دین د قرآن وایي دوی سره دین نشته، خواهشات یې دین ګرځولي. خو که تاسو هغوی وګورئ، هغوی خپل مذهبي خلک مذهبي ادارې په خپلو کاروبارونو کې، په خپلو تجارتونو کې شریک کړي دي، مستقل هغوی یې صحیح کړي دي. موږ او تاسو مسلمانان یو، موږ غافل یو. محترم د دې وجې نه نن ټول ملګري د عزم وکړي چې حالات مشکلات هر څومره وي انشاءالله موږ به دا درسګاهونه آباد ساتو انشاءالله. چې د قیامت په ورځ الله د محبوب صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو، ورته به ویلی شو الله پیغمبر زه ډېر کمزوری و، زما عملونه کمزوري وو، لیکن د الله پیغمبر یو عمل مې کړی و په هغې راته نن فخر دی، سترګې مې اوچتې دي، ډاډه یم. الله پیغمبره کله چې دا دنیا کفر را جمع شوی و، دا مدرسې، دا درسګاهونه، دا اهل حق علمای کمزوري کول، هغه وخت کې مونږ د خپلو بچو د خولې ډوڼۍ راغستې وې، مونږ د دیو سره نیمې کړې وې، مونږ د دیو سره شریکې کړې وې. الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و، د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو، هغه وخت کې زره وخت د نمرود د ملګرو په صبرو کې نه هم ولاړ، زره وخت د ابراهیم د ملګرو په صبرو کې ولاړو، زره وخت د فرعون د ملګرو په صبرو کې نه هم ولاړ، زره وخت د موسی د ملګرو په صبرو کې ولاړو. الله پیغمبره زره دغه ظالمانو د مدرسې جماعت د ګیرې پګړۍ او شملې د دشمنانو صبرو کې نه هم ولاړ. زه ستا د دغه وارثانو چې د زمانې د ظلم جبر سره مخامخ وو، مشکلات یې قبول کړي وو، تکالیف یې بللي وو. د الله پیغمبره په دغه ټاټ او چټایي ژوند او زندګي تېروله، زه ستا د دغه وارثانو سره ولاړم. الحمدلله ودرېږو به ورسره انشاءالله. نن د دوو خبرو واده ما سره څوک کوي. اول نمبر چې موږ به خپل بچي دیندار نیکان جوړوو، نیکان به جوړوو انشاءالله. او دویم نمبر دا مدرسې، دا علما زمونږ کاروبارونو کې، زمونږ تجارتونو کې، زمونږ زمیندارو کې به د دې حصه وي، دا به موږ د الله حصه ګڼو، راوړي دوی ته به ورکوو انشاءالله. واده را سره څوک کوي، د دواړه لاسونه را سره لږې پوره پوره اوچت کړي. امید دی دا هم د قیامت په ورځ د نجات ذریعه بیا وګرځېږي انشاءالله. پوره اوچت کړي. دا واده ده انشاءالله. موږ ټول را سره انشاءالله ووایو واده ده. هغه مولانا صاحب دی وایي دلته د جینکو مدرسه ده او یو 2 مرلې ځای ضرورت دی ورسره د هغې غټولو. یقین وکړئ د مدرسې جوماتونه دا د الله کورونه دي. دا تاسو ته پته ده زمونږ په ملکي خزانه کې یقین وکړئ فلمونو د اداکارانو دپاره حصه شته دی، ډرامو والا دپاره شته دی، کرکټو والا دپاره شته دی، لیکن زمونږ په دغه بجټ کې د یو مدرسې او جومات حصه کله 5 روپۍ نه وي. دې کې د ټولو دپاره حصه وي، لکونو روپۍ ورته میلاویږي، لیکن په دې کې د عالم او قاري د قرآن د استاذ دپاره حصه نه وي. دا بات ساتل زمونږ